أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورہ بقرہ ابتدائی آیتنا الف لام میم متعلق مونږ دا خبره کړې وه چې دې ته حروف مقطعات یعنی هغه حروف چې جدا جدا ویل کېږي نو دې په باره کې مونږ مختلف اقوال بیان کړي چې بعضې مفسرین کرام فرمایي لکه د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه روایت پیش کړي چې الف لام میم معنی دا ده انی انا الله اے خلقو ز الله یم بعضې وایي چې نه الف نه الله لام نه جبریل میم نه محمد الله نازل کړی دی د جبریل په ذریعه باندې په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا سے د مفسرینو د علماء کرامو اسی کاوش محنت دے نور اصل راجح خبره پدې کې دادا چې دا یو علم دی چې رب ته معلوم دی بل هیڅ چاته نه دی معلوم او دا دې د پاره چې رب چیلنج ورکوي چې اے خلکو تاسو هم حروف تهجو نه خبر یئ په خپل زبان کې استعمالوي راشئ او دغه قرآن کریم د دې ټکي ترجمه وکړئ د خلکو عجز ښکاره کوي چې د مخلوق ټول عاجز دی لا علم دی رب سره علم دی او داسې علم دی چې مخلوق هغه علم ته رسېدل څه د هغې په طرف هم نشي تېرېدلی نو د دې تعارف مخکې مونږ کړی نن د ذالک الکتاب لا ریب فی هدی للمتقین مختصر ترجمه کو سره د تفصیل نه ذالک اسم اشاره بعید د پاره استعمالیږي یو اشاره قریب وي مثال کے طور پر دا جگ پروت دے زوئم ہازا دا عربی کے ہازا استعمالی گی دا قریب دا پارا ہازا استعمالی گی اور دا بعید دا پارا ذالک استعمالی گی پختو کے دا اور دا لر دا پارا آغا اردو کی یہ د بعید د پاره وو قرآن زمون مخې ته پروت دی په کار دا وه چې رب فرمایلی چې دغه قرآن نږدې اشاره یې کړې وه هذا الکتاب لا ریب فی خو رب بعید اشاره وکړه ذالک الکتاب لا ریب فی مفسرین کرام فرمائی چې اشاره خو قریب والا پکار وا هذا الکتاب پکارو ځکه کتاب خو مونږ ته پروت دی رب ولی د بعید اشاره استعمالی جواب مفسرین کرام دا کوي چې داسې معمولی کتاب نه دی چې په دې سره ورته اشاره وشي په قریب سره اشاره وشي زمون ستاسو عادت دا ده چې چرته عظیم انسان وي چرته اوچت شرافت والا انسانی مونږ ورته چې کله دعوت کوو مونږ وایو چې وہ تشریف لا رہے ہیں داسې نه وایو چې دا تشریف وروړي د هغې د عظمت د بیان دپاره هغه بعید اشاره استعمال کړو چې هغه تشریف راوړي مونږ داسې نه وایو چې دی تشریف راوړي قرآن اوچت
او عظیم کتاب دے. رب ورته ځکه په بعید سره اشاره وکړه چې خلکو داسې معمولی کتاب نه دی، د ډېر عظیم کتاب دی. مفسرین کرام فرمایي چې ذالکا بعید طرف ته اشاره ذوق وکړه چې دا اصل کې دی کتاب ته اشاره نه ده، هغه لوح محفوظ طرف ته اشاره ده. هغه لوح محفوظ کې چې کوم کتاب پروت دی د کې هیڅ شک نشته. کېدای شي دلته خطایي شوي د کمپوزر نه، پرنټینګ وخت کې دلته زبر زیر کې یو ټکی خطا شوي، جدا خبره ده. الله فرمایي کوم کتاب چې قرآن دی او ما سره موجود دی پاغي کې هیڅ شک نشته. نو ذالک د بعید د پاره ځکه اشاره وکړه ځکه لوی محفوظ لرې دی، یوه خبره. دویم په بعید ځکه اشاره وکړه چې د کتاب عظمت والا دی او د عظمت والا شي ته خلق په بعید سره اشاره کوي. بل الف لام پہ داخل دے. اللہ فرمائی ذالک الکتاب، الف لام پہ داخل ہے. عربی کی الف لام دا کمال دا پارا ہم استعمالی گی، یعنی رب العالمین فرمائی اے خلقو عام کتاب نہ دے، الکتاب اے خلقو دا کمالاتو نہ ڈک کتاب قرآن. الف لام دا پارا دا کمال. اے خلقو پا دنیا کے نورہم کتابو نشتا، خو ناقص وی نمگڑی وی. اے خلقو دا الکتاب دے، تمام علوم پدے کی، دا ہر زمانی علم پدے کی، دا تیرے شوی زمانے علم پدے کی، دا راتلون کو زمانو علم پدے کی. کامل کتاب دے الکتاب. الف لام دا پارا دا کمال. اے خلقو کمالی کتاب دے اور کامل کتاب دے. لا ریب فیہ، دسی کتاب دے. اللہ فرمائی چھے ہیچ شک نشتا پدغ کتاب کی. ریب ویلے کی گی شکتا، عربی کی شکتا شکم وی اور ریبم وی. پکار دا واچ رب العالمین دا سی فرمائے لے چلا شک فی، دے کے ہیچ شک نشتا. رب العالمین دا سے ولیو فرمائل چلا ریب فی. شکم عربی کی شکتا ہوئی نو پکار دے چھ رب دا سے ویلے وے چلا شک فی، زکا شکم عربی دا. ریب ہوئی نو پکار دے شک ویلے وے. سوال ذہن ترزی نو جواب دا دے چھ پدے کے مبالغہ دا دا شک. شک غٹ یو شتا وی عربی کے، مثال یو غٹ شک وی اگے تا شک وی، اور چھ بالکل معمولی کنتے آسے شباوی دیتا ریب وی. نو رب العالمین فرمائی اے خلقو دا کتاب اغٹ شکو نسکے پدے کے ریبم نشتا، دے کے دا شک آغا جلم نشتا، آدھا شک آغا ذرم نشتا. یعنی ایٹم دے، ایٹم دا یو ذرہ دا، مثال کے طور پر دا شک کا بیا ایٹم پخپل تقسیم دے دریو حصوں کی، اگر یو حصہ چراو آخلے مثال دا ریب دے. اللہ فرمائی دے کے شخص کے اے خلقو دے کے ریبو ہم نشتا، دے کے معمولی خونتے شکم نشتا. شخو غٹ دا ریب دے معمولی گنجائشور کی نشتا. لا ریب فی. سوال ذہن ترازی چھ قرآن وی چھ شکور کی نشتا، دنیا خلق پدے کے چھ شکو نہ کئی داولی. نو قرآن وی وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اے خلقو دا اکثر و خلقو خبر بنکے، زکا اکثر خلق جاہلان وی نپوئی گی.
یو حکومت طرف ته اشاره نه کوم، دا هر چا خپل چویسي، څوک په څه کې خوشحال، څوک په څه کې خوشحال. خلک وایي د دې په غم کې خیر دی. نو دنیا دا څوک به څه وایي څوک به څه وایي، خو قانون دا دی چې بالمازه خلک لیډران ولې راځي. سوال دی دنیا کې خو نیکان لیډران به می بنسبت د نورو. نیک لیډر نه مطلب زما دا نه دی چې ټول ورځ قرآن و حدیث، د نظر حفاظت، دا شیزونه خو دوی نه تیر ناز دي. د دوی په نسبت چې کم نیک وي هغه په مونږ مشر نه راځي، او غټ بالمازه مشر راځي، غټ غل مشر راځي، غټ بدماش مشر راځي. آخر ولې وجه دا ده چې کم سنجیده خلق دي، روغ خلق دي، هغه ووټینګ نه کوي. هغه وایي مړه خپل کار به کوي. دوی ته به زه پلین کې ولاړ یم، ولې که نه دوی د دوی د کوره خورم. سنجیده خلک ووټ نه اچوي. او چې کم لوفران موفران یې هغوی صرف د ووټونو پر اوس دلته شیزونه هم لګولي، کله داسې منډه، کله موټر سایکل کې تیل اچوه، کله داسې منډه. نو هغه بالمازان چې ووټ واچوي نو هغه سړي بچي ته چېرته اچوي؟ نو د نه سړي زوی را باندې بیا راغلی، بیا خلک چغې وایي او غرق شو. غرق نه، ته په کور کې ناست وې او غلط سړي ووټ اچولو. سنجیده خلک په کورونو کې ناسي، کم چې دیندار دي، معزز خلک دي، ځان ورته محترم لګي چې زه به اوس دې بالمازانو ته ولاړ یم. نو هغه چې وډ نه پول کوي او بالمازان په پلین کې ولاړي، څومره غم کوي. نو رب قانون بیانوي چې داسې به نه خلک دا چل کوي. خلک نه پوهېږي دا چل کوي. سنجیده خلک په دنیا کې کم دي. ته چې ورشه غرض غوبل په جوماتونو کې شروع وي، سنجیده یو سړی ورته نه کیني. دا یاد ولرئ، داسې به نه وایي ټوله دنیا ده. ته چې په دې نټ د بعضې مولیانو ته وګورې، ته به دې ته کیني څوک؟ او دنیا خلک ناسي، ته به داسې نه وایي چې دنیا ناسته ده. دا ټول جاهلانه ورته ناست دي. سنجیده خلک سنجیده ورته کیني. دا قانون دی. ګورئ، داسې د جذباتو په بنیاد نه کوم، د تجربو په بنیاد یې کوو. اگر چې دومره عمر به نه وي، خو بیا هم لږه ډېره تجربه مونږ یو ځای کې حاصله کړې وي. نو که څوک دا وایي چې خلک خوشک کوي، نو خلک څه نه کوي؟ قرآن وایي ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر خلک نه پوهېږي، لګیا دي لاس اخلاص دوره تیرا. وایي سپي غاپي او کاروان تیریږي. دویم جواب دا دی چې الله فرمایي لا ریب فی، دې کې شک نشتا او خلک شک کوي. الله فرمایي لیس ریبهم کریبهم. مطلب یې دا دی اے خلکو، د دې خلکو شکونه څه شک نه دی. دا به هم لا څه شک وي چې شک وي که نه، نو سړی وایي زه شک دی. الله فرمایي دې کې هیڅ شک نشته. مطلب یې دا دی چې د خلکو کم شکونه دي، دا خو څه شک نه دی. دا څه شک دی؟ ایو تن چېرته یارېدلی و، یاره جي غټ شی و، غټه اژدها وه، دومره به و چې د کوټې ته ګوره دومره سر یې و. بل ورته کېنه مړه دومره به نه وه. وایي نه یار دې نه لږ ورکوټې قبض داسې شی به و. هغه وایي مړه ته دروغ وی. کېده وایي مړه دومره لاس عمره و یار. هغه ورته مړه دام دروغ دی. وایي یاره دې پړي غوندې خو که نه؟ هغه ورته دام دروغ دی. وایي نه دا کش څه شی وکړل؟ چلو کس ته څه وایي؟ ښه دا کش څه شی وکړو؟ خو یې کش وشو که نه؟ داسې شک پسې روان و، کش وشو، ګمان یې دا و که غټه اژدها راپسې راووته. نو اوس دا چې کمې خبرې دي، دا اوس د دې څه خبره ده؟ نو الله فرمایي داسې شکونه مکونه او اخوا دېخوا ګمانونه، دا خو دنیا خلک کوي، دا پسې به نه ځي. لا ریب فی، قرآن کې شک نشته. او د خلکو شک، دا څه شک نه دی. دا به څه شک وي؟ بعضې مفسرین کرام فرمایي چې دلته لا ریبه نفي نه ده، نهي ده. یو نفي وي یو نهي وي. نفي دې ته وایي
ला यज़रिब, वो नहीं मारता, अगर वो हल न कही नहीं देता वही चिल्ला तज़रिब, तू न मार, वालो न के डबू न बासे दा नहीं दा दलता अमर दे वागा नफी दा, बस आगा फलाने कार न के बाजी वही ची नहीं हो नफी की फर्क दा दे ची नफी के अमर नवी और नहीं के अमर वी चाला का मुन के दा फर्क दे, मुख्तलिफ फर्कुन दी। दलता ची अल्लाह फरमाई ला रैब फी, शक निश्ता, असल के माना द नफी दा, उलमावी दलता नफी पर माना द नहीं दा, असल के दिसे दे ला रैब फी आई ला तरताबू फी, ए खल्को पदे के शक मकवे, पदे के शक मकवे, रब अमर कई अमर दासे न हुई शक निश्ता। अल्लाह फरमाए ए खल्को शको न कई पदे की। बाज़ उलमा राजे कौल बयानी च अगर च शकून खुद दुनिया के शता नो दलते च अल्लाह फरमाई दी कि शक निश्रा मतलब दाद है च ला रैब फी मिर रब्बिल आलमीन, ए खल्को देखे शक निश्रा च दाद तरफ द रब्बुल आलमीन ना, यानी द रब्बुल आलमीन ना परा तक बांधे दे के शक निश्ता दा यो वजह दा। बाहर सूरत अल्लाह फरमाई ज़ालिकल किताबो, दा किताब चदे ला रैब फीही, ए खल्को हित शक निश्ता पदक किताब की। कुरान करीम के रब्बुल आलमीन फरमाई ए खल्को कचरे तासो शक कवई, कुल इन इज्तमातिल इंसु वल जिन्नु अला, अल्लाह जल्ल शानू फरमाई कचर इंस और जिन राजमशी अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतून बिमिस्लिही वलौ कान बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। अल्लाह फरमाई कचरी इंसुम राजमशी जिनुम राजमशी पदे खबर बांधे चे दगा कुरान कुंती किताब बरूड़ी। अल्लाह फरमाई ला यअतून बिमिस्लि, दे कुंती अजीम किताब नशिरोड़े, वलौ कान बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा, अगरचे द योबल प मदद रवानशी खुद दे कुरान कुंती ब किताब रवनड़ी, योबल सर मदद मुकी कना दे कुरान कुंती किताब रोड़े नशी। कुरान पूरा किताब चैलेंज और कुछ दे कुंती किताब रोड़े चिकल दा चैलेंज चा कबूल नको कुरान सोई। अल्लाह फरमाई अम यकूलून अफ्तरा, दा खलक दा खबर कई चे पैगंबर दग किताब जान न जोड़ करे, कुल फअतू बिअश्रि सुवरिम मिस्लि, ए पैगंबरा दे खल्को तवाया चरौड़े लसुरतुना दे कुरान गुनती नरांशे पूरा कुरान नशे रोड़े नो लसुरतुना खो रोड़े कना, ए खल्को बार बार लग आए चदा पैगंबर दजान न जोड़ करे दे। अल्लाह फरमाई ए पैगंबर कचरे दजान न जोड़ शवेवी नु द्वी तवे लस सूरतुना तासुम दजान न जोड़ कई मुफ्तरायातिन जोड़ी कई शाबी नरान शे पूरा कुरान ने शेरोड़े लस खरोड़े चिकला खल्कु लस सूरतुना मरो नाडल नो रब्बुल आलमीन ब्या ऐलानु को इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लि। अल्लाह फरमाए ए खल्को कचरे तासो पशकिये पदे खबर बांधे चेरा दा बद रब्बुल आलमीन द तरफ ने वियो कना नो अल्लाह फरमाए ए खल्को यो सूरत रोड़े चलो तासो नरान शे यो सूरत खोरोड़े वदुऊ शुहदाअकुम रऊ बले खपल मशरान खपल लीडरान
د دې قرآن غونتی دی بل کتاب روړي ان کنتم صادقین کچر تاسو رښتینی نو روړی د غرنګي کتاب نشي روړی الله فرمای نشي روړی کمزوري خلک نو ګور الله فرمای دی کتاب کې شک نشتا او که تاسو اشتا روړی د دې قرآن غونتی بل کتاب روړی چلو الله فرمای ذالک الکتاب دا کتاب چې دی لا ریب فیه هیڅ شک نشته پدې کې هدی للمتقین داسې عظیم کتاب دی چې هدایت دی د پاره د متقیانو هدن کې دا تنوین چې دی دا د پاره د تعظیم دی ګوره عربی کې دا زبر زیر دا بې معنی نه وي پښتو کې غټه جمله مو وایه کیدای شي چې معنی به یې نه وي بعضو خلکو څه پښتو کې څه خبرې تیاري کړې وي بې فایدې وي هسې اونچ نیچ وي عرب چې کله عربي وایي دی زبر او زیر او پیش کې هم کمالات دي معمولی تبدیلی دی وکړه غټه خبره دی بدله کا نو دلته دی هدن کې چې دا کم دوه زبرونه ښکاري دی که ډېر غټ کمال پروت دی الله فرمایي هدن اے خلقو دا معمولی هدایت نه دی دا ډېر لوی هدایت دی غټ هدایت دی که څوک کوئی ما ته د هدایت میلاو شي نو رادي شو قرآن ته دا یاد ولرو هدایت په بړستن کې سړي ته نه ورځي چې بس جی واخله او بس ته دلته اوږده اوسه او ته به متقي مې ته به هدایت یافته مې نه هدایت پسې به ګرځي چرته به ګرځي درسونو پسې به ګرځي قرآن پسې به ګرځي تا ته به الله هدایت درکوي هدایت دې ته نه وایي چې ته به ټول عمر الله ته جاړې ولې که نه جي دا متقي دی هدایت دې ته وایي چې ته قرآن ته کښېنې خپل وس مطابق عمل کې دې ته وایي متقي دې ته وایي هدایت مونږ انسانان یو مونږ نه به سپکې سپورې مو ویلی شي مونږ به رب ته توبه طایب یو بیا به د الله کتاب ته کینو جړا به هم کوو الله ته به فریاد هم کوو الله نه به مدد هم غواړو دا خبره ځکه کوم که بعضې خلک وایي زه قرآن ته ځکه نه کینم یاره عمل به پې مشکلي دي که هېڅ شک نشته چې عمل سړي نه غواړي او بله خبره ذهن کې واچول پکار دي اول ما ته بیا تاسو ته چې ګېډه کې حرام پرته و بیا به قرآن ته نشي کېناستی دا یاد ولرئ قرآن داسې یو عظیم کتاب دی چې حرام دی په ګېډه کې واچول رب دی بیا خپل کتاب ته نه کېنوي بیا درته وایي نیغ کېنه نور کارونه کوه دا بازار کارونه به څوک کوي لس کارونه درته حواله کي که څوک وایي مړه داسې پوچه خبره ده دا ګزو دا میدان ما درته وویلې مونږ کتابونه لوستلي دي په هغې کې د علما کرامو تجربې دي هغوی پس د تجربو نه دا خبره کوي ځکه چې سړی هدایت غواړي او په ګېډه کې حرام پراته وي نو دا قرآن ته نشي کېناستی که کیم ني فایده به نشي اخیستی خوند نه ورکوي قرآن ځکه قرآن خو عمل غواړي بیا دې کې به د عمل طاقت نه وي هلته به دا وایي چې د قرآن ومنمه او که د خپل ځان ومنمه دا شی زه څنګه پرېږدم دا ډېره ګرانه خبره ده نو بس هغه وایي مړه د قرآن به نه منم د ځان به ومنم قرآن خلکو نه عمل هم غواړي قرآن ته چې کېناست دا یو واحد کتاب دی چې دا به تا مجبوره کوي په عمل باندې شا به خپل وس مطابق عمل وکړه دا به تا مجبوره کوي او سړی چې عمل مني نه بیا رب خپل کلام ته نه کېنوي چې ځه ګرځه نو هدن دا یو معمولی هدایت نه دی دا ډېر غټ هدایت والی کتاب دی هدایت پسې ډېر ګرځمه راځه قرآن ته کېنه تا ته به الله هدایت درکوي تاسو به اورېدلي د خلکو نه یاره جي د چا ومنو هر یو پټکی والی هلکه دې کې څه خبره ده د چا ومنې راشه قرآن هدایت کتاب دی په خپله یې زده که په خپله یې ووایه څوک هم چې وایي قرآن ته کېنه تو ګوره تا ته الله هدایت درکوي و که نه قرآن ته الفرقان ویلی شوی دی فرقان
فرق उनके पमेंस द हक और द बातिल के। कुरान दर ता हक जुदा कई, बातिल दर ता जुदा कई। दूध का दूध, पानी का पानी। कुरान दा यो वाहिद किताब दे चे दा बता तो दा पैदी ओ दा उबुदी। खुच सोक कुरान ते की नी वे रजी मुंग खलक न पीजन सोक पहा कदे कुरान तक के न तो बे पीजने। अल्लाह फरमाइए खलको द हिदायत किताब अगर कुरान दे नो दल तनवीन द पारा दे ताजीम दे चे खलको द मामूली किताब न दे द ढेर आजमत वाले किताब दे। लका यो हदीस के राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन कुर्बतम मिन कुरबि दुनिया कर्रबल्लाहु अन कुर्बतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामा। चाचे यो बंदा मुसलमान यो घट तकलीफ लरे को द दुनिया यो घट मुश्किल पे प्रोतो और ताते घट मुश्किल लरे को नो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए रब्बुल आलमीन परवज़ द क़यामत बादा गिना घट घट मुसीबतु न लरी के चता जमायो बंद न मुसीबत लरे कड़ा नो अल तक कुर्बतन दे आम तकलीफ ना घट तकलीफ देते लरे को सड़े आम तकलीफ न पटेंशन की नहीं यो घट तकलीफ न पटेंशन की नो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चाचे चाना यो घट तकलीफ लरे को अगर टेंशन क्यों था और तेले गम को यार सदर सराय और मलगरतिया दे और सराव का अल्लाह बदन न परवज़ द क़यामत घट तकलीफ लरी दा द नबी खबर अदा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर द्रुगजन निश के दे नो अल तक कुर्बतन तनवीन दे द पारा दे ताजीम दे उचत घट मुसीबत देते लरे को दलतम कुरान के होदन द पारा दे ताजीम दे उस हिदायत से तो वही मुफस्सिरीन किराम फरमाई बाज फरमाई चे हिदायत दे तो वही चे सड़े द शिरक न जान बच की और द गुनाहुनु न जान बच की देता हिदायत वही मुख्तलिफ तारीफात शवी दी द हिदायत और मख की मुंगा हिदायत द्वत अकसाम बयान करियो यो इसाल इलल मतलूब दे यो इरात त्वरीक दे इहदिन सिरातल मुस्तकीम के मुंग दे वजाहत गड़ो नुबार सूरत अल्लाह फरमाई हिदायत दे कुरान दचा द पारा लिल मुत्तकीन द पारा द मुत्तकियानु ए रबा वली द नूर द पारा न दे ना द नूरो खल्को द पारा हम दे हुदल लिन्नास कुरान विली हुदल लिन्नास पातिशवा दल तच रब्बुल आलमीन फरमाई हुदन लिल मुत्तकीन खास हिदायत दे मुत्तकियानु द पारा नुदा सिर्फ मुत्तकियान ज़का याद कल च फ़ायदत मुत्तकियान अखली दा कुरान टोल द पारा हिदायत दे हर कस कुरान ला नाराजी मुत्तकी इंसान कुरान ला राजी अल्लाह फरमाई दाबत फ़ायदा अखली बल कुरान के दा सिफत दे च बदनियत इंसान कुरान तकीनी का नानो दागे बुग़्ज़ नूरम से वाकीगी कुरान दा खबर करे युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा ढेर खलक पर कुरान गुमराह कीगी और ढेर खलक पर कुरान हिदायत कीगी। सवाल जहन तराजी जो कुरान खुद हिदायत किताब दे नु द खल्क दा बुग़्ज़ वली से वाकई दा खुनाकार सिफत देना ददी मिसाल उलमा बयान नहीं शात खशे दे शात खशे दे हो कचरे शात शुगर वाले मरीज तो खे वाकई उखरी नुकसान दे दे उस शातों के नुकसान न दे कस के नुकसान दे कुरान के नुकसान न दे दे तन के नुकसान दे दा कुरान वालत हिदायत न गिरजी दा तन टिक सड़े न दे कुरान कमाली सिफात दीवर की शात खशफायाब शे दे खुच शुगर मरीज लखा न दे दा दे शुगर मरीज के नुकसान दे शात के नुकसान न दे दा से न ची शुगर मरीजान एहतजाजू की चे शात दे बंद कड़े शी नुकसान दे शे दे खतरनाक शे दे खलक बोरती सादा गोला स्ताज नफ्स के नुकसान दे शातों के नुकसान निश्ता
نو قرآن کریم د هدایت کتاب دی او صرف د متقیانو د پاره زکه دی چې متقیان ته فائدہ اخلي. رب العالمین فرمائی هدى للمتقین، دا قرآن کریم ہدایت دے دا پارا دا متقیانو، یعنی فائدت متقیان اخلی. رب العالمین بلزے کے فرمائی یہدی الیہ من ینیب، دے قرآن کریم طرف ہدایت کی آقا چاہتا چا کے انابت وی، سوک دا دیخم وڑوی چا رب را نرازی شی، لکس علم را کراشی، لکس تقوی را کراشی. نو اللہ فرمائی دا قرآن کریم دا حق خلقو دا پارا ہدایت دے. نو کسوک دا غواړي چې ما ته هدایت ملاو شي نو دا بزان د اهلیت جوړی د هدایت چې د هدایت اهلیت جوړ شي. کزانم د هدایت اهلیت جوړ نکو نو باز بیا به موږ نا امید شو. الله دې په دې خبرو عمل کولو توفیق را نصیب کی. بیا متقین دی، بیا پاغې کې لږ وضاحت دی او ټیم مختصر دی، بیا به نیمګړی وشي. ډېر ښایسته فواید دي. مونږ خو غواړو چې ډېر ټیم وشي خو چې وخت ته وګورو وخت تېر شوی. بس الله دې په دې لږو خبرو عمل کولو توفیق را نصیب کی. کم بیماران دي مونږ کې دعا وکړئ چې الله ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کی. چا څه مشکلات دي الہ العالمین شری مشکلات حل کا. الہ العالمین د چا څه پریشانی وي الہ العالمین پریشانی ورته حل کا. الہ العالمین د چا حلال رزق کاروبار نوی روان حلال رزق کاروبار ورته نصیب کا. د چا نارینا اولاد نوی رب نارینا اولاد ورته نصیب کا. الہ العالمین دا لک ساعت مونږ د قرآن ته کینو ربا په خپل دربار کې را نه دا ډېر په غټ شي باندې قبول کا. الہ العالمین دا قرآن چې څرنګه شفارسی کتاب دی الہ العالمین پر ورځ د قیامت زموږ شفارسی کتاب وګرځوه. الہ العالمین په مونږ یې مه ګرځوه، مونږ د پاره یې وګرځوه. الہ العالمین دا عذاب قبر نه مونږ په دغه قرآن خلاص کی، حشر مشکلاتو نه په دغه قرآن خلاص کی. رب اگر چې ډېر ګنهګار یو ډېر ګناهونه م کړي دي الہ العالمین خپل رحم ته وګوره، زمونږ ګناهونو ته مه ګوره. الہ العالمین دا لږ ساعت راته په ډېر بدل کا. الہ العالمین همیشه د قرآن و سنت خادمان جوړ کا. الہ العالمین متکبرین ام جوړوا. الہ العالمین عاجز خلقم جوړ کا. الہ العالمین همیشه په خپل بندګۍ کې استعمال کا. رب څنګه دی کلمه راته نصیب کړې ده د مور په غېږه کې. رب د جنت لارې م راته اسانې کا. رب د جنت لارې م راته اسانې کا. رب همیشه استقامت راکه په قرآن و سنت. رب همیشه استقامت راکه ستا په دین. رب تر څو پورې ژوندي و ژوند راته په قرآن و سنت راکي. الہ العالمین که دنیا نه رخصتولو عظیم کلمې سم رخصت کا چې په زبان هم د عظیمه کلمه جاری وي لا اله الا الله محمد رسول الله.